محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت را ورسېده. محمد رسول الله خپل هم په دې الفاظو باندې وایي الحمد لله الذي ارسلني رحمة للعالمين. دا الله تعالی هم په دې الفاظو وایي چې الله لره دې حمد وي چې زه رحمت للعالمین پیدا کړی د ټول امت دپاره د ټول عالم دپاره رحمت ده، حتی د ډبرو دپاره د شجراتو دپاره د نباتاتو دپاره د درختو دپاره، انسان خو هیڅ ته پرېږده، د حیوانانو دپاره هم یو رحمت و. ځکه د ده په راتګ باندې هغه د جهل تیارکۍ ټولې ختمې شولې. وکافة للناس بشیرا و نذیرا. الله تعالی لره دې حمد وي چې زه په داسې حال کې راستولی یم چې زه بشیر او نذیر یم. بشیر معنا زیری ورکوونکی د جنت یم، نذیر معنا ویرونکی له جهنم څخه یم. وانزل علی الفرقان فیه بیان لکل شیء. او الله تعالی پر ما باندې قرآن کریم را نازل کړی دی، داسې کتاب چې په هغه کې هره مسله شته د انسان د زندګۍ چې هر حالات یې هر مسله ده الله تعالی ټول کې ذکر کړي دی. وجعل امتی خیر امة اخرجت للناس. دا بیا بل سعادت ته زموږ ستاسو دپاره ما امت تر ټولو امتو بهترین پیدا کړی دی. په بل ځای کې الله تعالی په قرآن کې فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس. تاسو بهترین د امتو یاست. ګوره 1,40,000 کم زیات انبیاء کرام راغلی دي، د هر نبی دپاره امتو الله تعالی د محمد رسول الله و امت ته بهترین د امت ویلي. او الله تعالی لره دې حمد وي چې الله تعالی له ما سره کم احسان کړی ده. وجعل امتي هم الاولین والآخرین. الله تعالی زما امت اولین هم ګرځولی دی، اول امت هم دی آخر هم دی. اول په څه خاطر باندې دی؟ اول په دې خاطر باندې دی چې الله تعالی د ده د امت درجه تر ټولو امتو لوړه کړې ده. او آخرین دی وجود په خاطر باندې دی چې تر محمد رسول الله وروسته بیا بل نبی نسته نه بل امت راځي. نو اولین هم دی او آخرین هم دی. آخرین خو د وجود په اعتبار باندې دی تر ټولو آخر راغلی دی، اول بیا د مرتبه په اعتبار باندې دی تر ټولو اول به د محمد رسول الله امت و جنت ته ځي. دا دی الله تعالی له موږ تاسو سره څومره عظیم احسان دی چې موږ تاسو یې د محمد رسول الله امتیان پیدا کړو. دا څه کمزورې خبره نه ده، دا دومره غټ سعادت دی چې د دې سعادت غوښتنه انبیاء کرامو کړې. موسی کلیم الله دی، موسی له الله تعالی سره خبرې وکړې. له الله تعالی سره خبرې کول دا ډېر د اعزاز خبره ده، دا د نبی دپاره د ډېر غټ اعزاز خبره ده. موسی کلیم الله هم دا وایي چې کاشکې د محمد رسول الله امتي وایي. ګوره د نبوت مقام الله ورکړی ده، الله تعالی برای راست خبرې ورسره کړي دي، لیکن بیا یې هم دا خواهش دی چې کاشکې د محمد رسول الله په امتیانو کې پیدا شوی و. نو محمد رسول الله په دې وخت کې د الله تعالی هم بیان ټولو انبیاء کرامو چې کم معجزې کم صفات کم نازونه الله تعالی ورسره کړي وو په هغو الفاظو باندې د الله تعالی هم بیان. تر دې وروسته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر و اول اسمان ته کېږي.